د لوی بخښونکي او مهربانه سپېڅلي څښتن تعالی په نامه په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ او سهار مو په خوښۍ او په خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي. نن هم دوشنبې د 1499 کال د زمري د میاشتې 10مه نیټه ده چې د 2018 کال د اګست د 21مې سره سمون خوري. نن هم همکاره مې حسینه را سره ده چې په ټوله کې به په بېلابېلو موضوعاتو او قدرمن میلمانه به هم را سره خپرونه کوي او بحث به پرې کوو. نو حسینې سهار د بخیر. خوشحاله اوسئ ګرانې صدم ښایسته سهار بخیر وي. نو سهار د څنګه پیل کړ حسینې؟ سهار خو مې ښایسته ډېر ښه پیل کړ. کله چې د کوره راوتلو نو واقعا هم بېلابېلو ښکلي انځورونه مو مخې ته راتلله. په نانوایۍ کې مو نانوای ولدې چې خپل هغه تنور یې پاکاوه او د ډوډۍ پخولو لپاره چمتو کوه او دوکاندارانو هم خپل توکي د خپلو دوکانونو راویستل او د باندې یې ښودل او تر څنګ هم ترکاري فروشانو یا هم هغه دوکانداران چې سبزي یا هم ترکاري یا هم میوې خرڅولې نو هغوی هم هڅه کوله چې هغه خپلو ترکاریو باندې خپلو میوه باندې اوبه وشیندي تر څو هغه تازه واوسي او دا واقعا هم ښکلي انځورونه دي. ترافیک مو لیده چې په خپل ځای کې ولاړ ده یا هم څلور لارې کې ولاړ ده او هڅه کوي چې هغه موټر تنظیم کړي تر څو له ادارې څخه ونوځي. خو بېلابېل ښایسته انځورونه و. ډېری خلک ډېری دوستان پې ناوخته شوي وه په ډېره بیړه باندې خپلو دندو ته تلل او ډېری یې نجونې وې چې ښایسته تور او سپین رنګې جامې اغوستې وې د ښوونځیو په لور روان وه. نو موږ هم خوشحاله سولو ښایستې دا چې مو ویلې چې البته سلامونه او نیکې هیله به هم دوستانو ته وړاندې کوم. نو دوستانو ښایستې دا چې وویلې چې د سبزیو کیسه مې وکړله نو یوه ټوکه هم را په یاد شوله. وایي یو سهار سړی په سهار کې تللی و دوکان ته نو دوکاندار وایي په سبزیو او ترکاریو باندې اوبه شیندلی خو دا کس ډېر منتظر پاتې شه چې دا دوکاندار وزګاره سي. اخر یو سړی ټینګه سوله نو ورته ویلې وایي وروره که چیرې دغه سبزي دې په وش راغلې وي نو 1 کیلو بینډۍ راکړه. نو بیا هم دوستانو کله چې سهار راوځو راځئ هر څه چې وي نو که هغه ډېر ساده توکي هم اوسي خو خپله ورځ په خوښیو باندې پرې پیل کړو. نو په همدې هیله یم چې ستاسې هم هر سهار مو په خوښیو په خنداو باندې پیل شوی اوسي. بیا هم دوستانو ستاسې خپله خپرونه ده او په دې هیله یو چې وکړه چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې ستاسې ملتیا له ځان سره ولرو. دوستانو بیا هم په خیر راغلی. خپرونه کې را سره قدرمن میلمه کرپال سنګ ملاتړ چې په نوې ډهلي کې د پښتو فرهنګي چارو مسؤل دی. په ټوله کې به د دوی د ژوند په اړه ورسره خبرې کوو. تر څنګ هم دا چې اوس په هند کې یا هم په ډهلي کې د افغانانو وضعیت په څه حال کې ده، څومره امکانات دوی ته فراهم دي یا څومره امکانات دوی لري، تر څنګ هم کومې ستونزو سره دوی مخامخ دي، په خصوص هغه ځوانان هغه پیغله چې هلته زده کړو ته ځي. په ټوله کې به په همدې موضوعاتو ورسره خبرې کوو. ملاتړ صاحب سلامونه، سهار مو بخیر. وعلیکم سلام تاسو ته او د ستاسو د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون ته خصوصا زموږ د ګرانو همکارانو ته خوشحاله او نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته یې دې نه چې 2 ورځې مخکې د افغانستان خپلواکۍ ورځ تېره شوې ده، هغوی هم تاسو ته او د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او د هغې تر څنګ وایم چې خدای دې وکړي چې دغه جشن چې د نورو کلو پرتله ډېر ښکلی جشن و په هر ځای کې. او زه چې کله را داخل شوم چې د خپل رنګه بیرغونه مې ولدل، هغه افغانستان بېرته راته په یاد شو، هغه هیلې را پیدا شوې او خوشحاله شولم. نو غواړم چې بس تل پاتې سوله همدې جشن په خاطر. ملاتړ صاحب تاسو د کوم ولایت مربوط کېږي د افغانستان او اوس مهال په کوم ځای کې ژوند کوئ؟ ډېر زیات موږ د افغانستان د شرایطو په اساس اصلا تا پوښتنه وکړه، تا پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. موږ د خوست نه یو او د خوست نه بیا موږ 1400 شاید تاسو په هغه ټیم کې وړې وئ 1462 کال کې کابل ته راغلو او بیا په کابل کې مې درسونه مرسونه چې خلاص کړل نو بیا عسکري ته جلب شولو چې هغه وخت کې تاسو د عسکري خدمت شاید تاسو ته په یاد وي. نو د هغې نه وروسته بیا د مجاهدینو په راتګ سره چې بدبختانه موږ تاسو داخلي جنګونه په دې خپلو سترګو ولیدل. زه خو نه تلم، زه شاید تاسو ما پوښتنه بیا په اخر کې وکړئ، زه د خپلو د هندوانو سیکانو په کې اخر کې لاړ یم. نه مې غوښتل چې افغانستان ترک کړم، خو دې ته مجبوره شوم چې ماشومان مې په ټیم کې په وخت کې وړو د تعلیم د برخې نه محرومه کېدل. نو زه مجبوره شوم چې هند ته مې پناه یې وړه، خو په ښه زړه نه، البته د اوښکو سره سم د ژړا سره سم.
البته طبعا هر افغان چې له خپلې خاورې نه ځي نو هغه کړېږي او په خوښۍ باندې نه ځي. ملاتړ صاحب که دا راته ووایي چې اوس په هند کې مو څومره وخت ژوند وکړ او هلته دا چې په فرهنګي چارو مسؤل هم یې، نو که دغه خپلو دندو په اړه راته ووایي چې دغه فرهنګي چارې چې هلته سرته رسوئ په کومو برخو کې دي، تر څنګ هم څومره ځوانانو ته تاسو هلته د زده کړو زمینه برابره کړې؟ دا خو حقیقت دی چې څوک چې نوی لاړ شي نو خامخا پټې سترګې وي. موږ تقریبا 18-19 کاله کېږي چې د افغانستان نه تللي یو. بیا چې کله شمشاد تلویزیون په 2005 کال کې لکه چې همداسې وي 2005 کال کې چې تاسیس شو، نو بیا زه راغلم چې د تلویزیون سره همکاري وکړم. د حاجي صاحب فضل کریم فضل نه ډېره زیاته مننه، ورسره کېناستم او بعضې پښتنو وروڼو په خاطر مې خبرې ورسره وکړې او دا هم هند ته راغلو، ورسره کېناستو، خبرې مې وکړې، مشران مو ورته راټول کړل. نو هغه د برکت د دې و چې د هغه د حاجي فضل کریم د دې شمشاد تلویزیون له مخې هلته نشته افغانان ټول په دې تلویزیون راټول شول چې بعضې عنعناتو نه او کلتورو نه خبر شي. او تا د ستونزو په هکله خبره وکړه. هر افغان چې لاړ شي په اول قدم کې ستونزې ګوري، خو مونږ چې لاړلو مونږ اولنۍ ستونزه تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه چې هغه ستونزه د مونږ د ماشومانو د تعلیم د برخې نه وه. بیا نو مونږ د سازمان د ملل متحد نه د ملګرو ملتونو دفتر نه قوي غوښتنه هم دا وه، قوي ارزو دا وه چې که نور څه وي او که نه وي او که نور کومک وي او که نه وي، زمونږ د ماشومانو د مکتب په برخه کې را سره پوره پاملرنه وکړئ. نو بیداره سره وکړله. اوس هغه ستونزې چې په 100 کې 100% وي، نو لکه دې خورجانې چې اشاره وکړه چې تاسو هغه پښتانه هم بیا بېرته راټول کړل، یو کمیټه مو جوړه کړه. نو دې کمیټې کې مو مړی ژوندی سره شریک کړو، یو تر بل د ښو بادو نه خبرېږو سره. او په راس کې بیا د ما نه نور مشران هم هلته شته. دا نه چې زه دلته په تلویزیون په سکیم باندې ځان مشر وګڼم، ښه نه راځي. هغه د مشرانو چې موږ هم ورسره خپلې منډې ترلې وکړلې او کمیټه مو جوړه کړه. دا کمیټه مقصد نوم اتحاد کمیټې دی او دې نه موږ جشن هم خبرېږو، هلته خپله پروګرامونه هم جوړوو، پښتنو ته ور په ګوته کوو چې دغه پښتانه خبر شي. هلته د کومو سیمو هغه میشت افغانان په دغه کمیټه کې ګډون لري یا هم عضویت لري؟ ډېره ښه پوښتنه دا سته چې موږ خپله پښتانه وروڼه دا چې د کوم د ولایتونه وي، خو لنډ به یې درته فرض کړم چې تاسو منطقې نه به یې راواخلم، ننګرهار، لغمان، کونړ، دې خواته راشه مقصد پکتیا، زرمات، کټواز سیمه، اکثره پکې کټوازیان ډېر دي. نو دا یوه دلي کې نه اوسېږي، دا د هندوستان په مختلفو برخو کې اوسېږي. خو هغه افغانان چې په دلي کې دي زیات یې پښتانه دي. نو نورو دوی د موږ او تاسو لپاره خو دا فرق نه کوي، ځکه لسان پرستي، قوم پرستي او نژاد پرستي نه لرو هلته. هلته چې موږ کوم کار کوو د خپلې جامعې لپاره، د ټولنې لپاره، یو افغان یو مسلمان، دا چې هر څوک وي موږ لپاره. خو بیا دوی خپله مشخصه کمیټه هم لري د سمت شمال چې هغوی بیا په ډېرو زیاتو غونډو جرګو کې بېرته سره یو ځای کېږو. بله ملاتړ صاحب، نو تاسو څنګه چې وویلې چې هلته پښتانه ډېرې اوسېږي په دهلي کې، نو هلته د هغوی ژوند څنګه دی او د خلکو رویه له دغو افغانانو سره یا پښتنو سره څنګه ده؟ څوک چې خارجانې نه وي راځي، هغوی دپاره یو څه ستونزې وي. بیا په ستونزې کې کمیټه وتونېږي چې دوی هغه کوم په میل چې راشي په راس کې واچوي چې موږ دا ستونزې لرو، تر د ملګرو ملتونو دفتر نه یې ونیسه، تر ویزو پورې، ویزو نه ونیسه په درس سکول و مکتب پورې. نو دغه ټولې ستونزې خو چې خدای پاک حل نه کړي انسان نشي حلولی، خو تر کومه حده وسه پورې چې موږ د توان نه ورسېږي او د موږ د حد نه ورسېږي. ورسره کړي مو هم دي، ورسره کوی هم دی، شهید حال هم د شمشاد تلویزیون همکاران هم موجود دي او د ژوندون تلویزیون همکاران هم موجود دي چې هلته یې موږ خپلې منډې ترلې کړي دي. بله ملاتړ صاحب، که دا ورته وایي چې مخکې له نه چې مهاجر سئ یا هم هند ته لاړ سئ، دلته په څه کارو باندې بوخت وئ او تر څنګ هم اوس هلته یوازې هماغه د کمیټې کارونه مخته وړئ که نه بل مصروفیت هم لرئ؟ لکه هلته خو چې کار ونه کړي ډېره مشکله خبره ده. د موږ د کمیټې لخوا کومه تنخواګانې نه لرو چې هغه چې موږ چاته یې ورکړو. دا یو خدایي خدمت دی د خلکو دپاره، د انسانیت له مخې، د اخلاقو له مخې. دا خور راشي که نور وي او که نه د یوه افغانې په صفت، د یوې پښتنې په صفت،
نو موږ خپله برخه پورې کومک کوو. تا چې د ستونزو په خاطر خبره وکړه چې اوس څنګه دي، اوس لږ څه چې هغه خلک پخوا تللي دي په سلو کې 50% 60% دا ستونزې حل شوي دي. قرار غواړو چې منډې ترلې وکړو دا ستونزې حل کړو. او د کوم چې نوي راځي د هغوی دپاره غټې ستونزې خو دا دي چې یو پټې سترګې وي او څه لیدلې نه وي او د ژوند ګرمي او سړه نه وي ورته معلوم، د هوا سره د نو هر څه سره د ژبې سره. ډیری افغانان ملاتړ صاحب په بخښنې سره هلته په کومو کارو باندې بوخت وي؟ مونږ که هغه سابقه د اوس نه چې وي یا هم سابقه چې وي نوي افغانان چې ځي په کومو برخو کې دوی ته داسې د کار زمینه فراهمه ده چې دوی کار وکړي هلته؟ داسې دی خورجانې چې هندوستان ډېر یو ستر ملک دی او ډېر زیات نفوس لري. حتی تاسو ته معلومه ده چې یو 350 کروړه نفوس لري چې په دې کې 3 کروړه یا 4 کروړه مسلمانان دي، هندي مسلمانان. نو کار زمینه خو شته ډېره، خو هغه کار زمینه چې اوس تاسو ته زه ووایم په هغې معاشاتو یا په هغې تنخواه د دې کور مصارف نه پوره کېږي. نو هلته تاسو شاید راغلي نه وای، که بیا راغلي وای نو زه به در سره کومک شم او در سره لاړ به شم. هلته یو لیسه فعاله شوله د اشرف غني په رئیس جمهور چې دلته افغانانو شکایتونه وکړل او دغه صفت به موږ ځکه نه کوو چې موږ نه وایو ځکه د خلق بیا شکایت ونه کړي. موږ خپل منځ کې پټې کومکونه وو چې څه وکړو څه ونه کړو. بیا نو د اشرف غني سره مو لیدنه کتنه وکړله رئیس جمهور سره چې موږ غواړو چې د غریبانو دپاره یو لیسه خلاصه کړو. اوس لیسه خلاصه شوې ده او مصرف یې ټول د افغانستان اسلامي دولت نه په ضمن کې هلته زموږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هندوستان کې لوی سفارت محترم سفیر صاحب شید محمد عبدالي چې د کندهار د ولایت نه دی، په دې برخه کې زیات کومکونه وکړل، زیاتې منډې ترلې وکړې، په سفارت کې تغیرات راوستل او عبدالي صاحب ښه سفارت ښه ښکلی د افغانانو دپاره جوړ کړو او په لیسه کې همدا معلمان یې برابر کړل. تنخوې هم د سفارت نه شوې نه د دولت اسلامي نه شولې. نو اوس هغه مکتب پاره دا خو ډېره غټه خبره ده چې څوک باید د تعلیم د برخې نه محرومه نه وي. بله ملاتړ صاحب، نو په دغه مکتب کې تاسو چې ویلې نو تعلیمي نصاب ته کره شو چې استادان یا هم کوم مضامون چې دلته تدریس کیږي هغه کې پښتو ته څومره ونډه ورکړل شوې یا هم استادان څونه ماهره دي تر څو دغه ماشومان چې درس وایي پښتو دپاره یا نور مضامین ولې نه موږ د همدې دپاره کوشش کولو چې عنعنات مو د لاسه نه یې ورکړي، پښتو مو د لاسه نه یې ورکړي، ژبه مو د لاسه نه یې ورکړي. خو زیاتر کوشش مو دا و په نوم د سید جمال الدین افغان په نوم یو لیسه ده په لاجپت نګر کې خلاصه پخوا وه خو کومک نه و. بیا چې کله رئیس جمهور راغلو موږ د مشرانو ورسره لیدنه کتنه وکړله او دوی په هغې کې جدي پاملرنه راسره وکړله او موږ هم جدي ورته ویلي وو. بیا چې کله د رئیس صاحب اجرایه راغلو ډاکټر صاحب عبدالله شاید د یوټیوب کې تاسو وګورئ ما ورسره ملاقاتونه کړي دي، هغوی هم ښه پوره په دې کې جدي پاملرنه وکړله چې دا باید فعاله شي. نو په دې 4-5 شاګردان لرو او ښه معلمان لرو، ښه تدریسان، سرمعلم، ښه مقصد هغه مدیریت او ریاست فعاله دی او کومه ستونزه نشته. او تا چې د پښتو هغه ته موږ ټوله د افغاني درسونه دي، پښتو فارسي د دې لپاره چې هغه عنعنات مو لاسه نه یې ورکړي. ډېر ښه. بله ملاتړ صاحب دا چې د هر ماشوم حق ده چې په خپله مورنۍ ژبه باید زده کړې وکړي او تر څنګ هم دا باید ووایي چې د هندوستان هېواد هغه هېواد ده چې په هره برخه کې تل له افغانانو سره مرسته کړې ده، خو دا بیا هم داسې چې هلته اوسیږئ خپل ژوند مو یا هم د نور د افغانانو ژوند درته معلوم ده، هلته وګړي یا هم د بشر دوستۍ له لحاظه که راسو چې افغانانو سره یا هم محصلینو سره نجونو سره خو به داسې کومې ستونزې نه وي یا هم کورنیو سره یا هغه محصلین چې هلته ځي او د بورس ورته راغلی اوسي داسې خو به کومې مشخص ستونزې دوی ته نه جوړېږي؟ نو کورنۍ ستونزې خو نشته. بهرنۍ ستونزې په دلي کې خامخا انسان د موږ تاسو ټول افغانستان په د غریبانه په کشتۍ کې یو، په غریبانه په کشتۍ کې یو، نو خامخا چې یو تر بله لاس سره ور نه کړو، یو تر بله دا هماهنګي سره ونه کړو، نو خامخا بیا شاته راغورځېږو. نو هماهنګي مو راسره شته او ټلیفونونه نمبر یې ما هلته دوی ته ورکړي دي، هر هغه ته هر څه مشکلات پیدا شي تاسو وغواړئ چې د کمیټې سره په جریان کې وای، د مشرانو سره په جریان کې وای او هر وخت د مشرانو نه باید تاسو مشورې وغواړئ او اخیستې هم دي بیا یې وغواړئ چې څه مشکل په خپل سر یې مه حل کوئ، کومه مسله پیدا کېږي او تاسو نور داسې کمې خاص ستونزې نشته. یوازې د هندوستان غټه ګرانه ستونزه چې
د افغانانو دپاره ده چې هغوی د ګرمي سره عیار نه دي. هند ډېره اوږده ګرمي لري، ډېره ګرمي لري، خو بیا په کورو کې څه نشته. کورونه مقصد وسایل د ګرمي، کولر شو، مقصد ایر کنډیشن بعضې شته. او بعضې افغانان چې د دې توان توقت نه لري، هغوی دپاره بعضې 6 نفره یا 8 نفره معلمان دي چې کورو ته ورځي، په کورو کې ورته زده کړه ورکوي. نو اوس خو داسې زه چې ګورم په خاصه ډول ستونزې نشته، خو ارزو مې دا دی، قوي غوښتنه مې دا دی مقصد چې تاسو د هند هغه وکړه. خدای دې همداسې ورځ راولي چې موږ د دې د ګرمۍ او د دې د پردي هېواد کې ژوند کول، نو خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله چې موږ بېرته برګشت وکړو. نو ملاتړ صاحب، موږ ستاسو په هکله اورېدلي چې تاسو شعرونه هم لیکئ، شاعر یاستئ، نو د دې په اړه که موږ ته ووایئ. داسې پوره لیکوال او شاعر خو نه یم. پاکه خبره ته وکړم چې د پلار او د مور د نعمت نه ډېر وخت کېږي چې محرومه شوی یم. کله چې دوی ژوندي وو په هغې ټایم کې مې شعرونه جوړ کړي وو د کولمبیا د وخت په مطابق. خو بیا چې کله حالات دلته رامنځته شول، داخلي جنګونه، نو د ما د شعر د لاس نه یو لاس په سر شولم، خطر راته و. د دې په خاطر نو بعضې شعرونه زه لرم چې بله ملاتړ صاحب که په دې برخه کې خپل یو ښکلی شعر راته ووایي، ځکه چې د شعر یادونه مو وکړه، لیدونکي به هم په تمه وي چې ستاسو شعر واوري. ولې نه شعر به ووایو. بس نو که خوښه مې زه یو غوړپ د اوبه وچښم. حتما مهرباني. نو ملاتړ صاحب دا شعر مو چې څنګه افغانستان کې لیکلی که نه په انډیا کې؟ دا شعر خو نه مې په افغانستان کې لیکلی دی او نه په انډیا کې، دا مې په یو سفر کې لیکلی دی. مهرباني. هغه یارانو په ما څومره لوی احسان کړی دی، هغه یارانو په ما څومره لوی احسان کړی دی، چا چې په ما باندې ګمان هم د خپل ځان کړی دی. شاید چې تا ته په دښمنۍ کې ګټه کړې نه وي، شاید چې تا په دښمنۍ کې ګټه کړې نه وي، ما هم د دې دور یارۍ کې ټول تاوان کړی دی. په یارانۍ کې هیڅ خیال د معیارونه ساته، تیر شوي وخت پسې مې دغه یو ارمان کړی دی. تا خو ګلی او تندرونه په لمن کې راوړل، تا خو ګلی او تندرونه په لمن کې راوړل، اسمانه موږ خو درنه سوال تش د باران کړی دی. د سپینو اوښکو مرغلرې مې ورکړي دي پرې، ما تش دیدن هم په قیمت له خپل جانان کړی دی. له ما به هسې دا ګیله درته درېږي ابس، له ما به هسې دا ګیله درته درېږي ابس، للیه تا سره زیاتی اوس خپل دوران کړی دی. ته به د ملک او د ولس په درد څه ودرېږي، ته به د ملک او د ولس په درد څه ودرېږي، تا خو له خدایه سوال همیشه د خپل ایمان کړی دی. تیلې ته نه ګورې چې اور له خپله سره اخلي، تیلی مچس، تیلې ته نه ګورې چې اور له خپله سره اخلي، دغه فساد د افغان په خپل ځان کړی دی. د خپل فطرت له مجبورۍ ملاتړه له ګلاب مې د ازغو په سر ګذران کړی. ډېر ښایسته، مننه کوم. نو ملاتړ صاحب شمشاد ته راغلی یا لیدونکو ته اوریدونکو ته مو پیام اورو چې څه پیام لرئ؟ ما خو غټ پیام دا دی، یوازې نه چې د پښتنو ته ټول افغانستان ته، په هند کې یوازې تا خپله پوښتنه وکړه چې ډېر افغانان دي، د ازبکو، پښتونو، هزاراو، تاجکو، د هر قوم نه، د هر قوم نه. نو موږ دا خپلو منځو کې د مشران د مدیران رئیسان په خپلو موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، چې بېرته موږ ستانه شو. دا هر افغان دپاره ډېره یوه غټه ستونزه ده چې په پردي وطن کې اوسېږي. تاسو باور وکړئ چې اوسه پورې، او دا پوښتنه شاید تاسو د خپله د حاجي صاحب نه وکړئ، اوسه پورې موږ په خپل کور کې
عنعنات نه دي تغیر کړي. بله تاسو دې خدای راولي. ډېر ښه. او په خپل کور کې مو پښتو نه ده بدله شوې. که ما په ژبه کې لږ څه فرق راغلی وي بخښنه غواړم ډېره زیاته، ځکه وخت ډېر تېر شوی دی. کنې په پښتو مې ښه کلکه او درنده پښتو ده. نو هر وخت دپاره هم دا کوشش دی او تا ویل چې پیام مو دا دی چې افغانستان ته دا داخلي جنګونه چې دا قربانیان فقط افغانان دي. بله او خوشحاله اوسئ ملاتړ صاحب، په همدې هیله تل هر افغان دی غواړو چې افغانستان کې سوله راشي، ځکه هیڅ بل نفر د قربانۍ احساس نه ورکوي بدون د افغان نه. او هر څوک افغان چې ده، دا که پښتون ده او که ازبک ده او که هزاره ده او که تاجک ده، نو باید یو موټی او د یوه اتحاد افغانستان نو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونې تاسو نه هم زیاته مننه چې موږ ته هم دا قیمتي وخت راکړو او تاسو سره وبللو او تاسو سره مو د خپلې نظریې شریکې کړې. خوشحاله اوسئ. او ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. مهرباني. بله دوستانو، نو په دې برخه کې هم ځو لنډه شندمه اخلو او بېرته راګرځو. موږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم په خیر راغلی. نن ما غوښتل چې خپرونه کې لږ څه شانتي بدلون رامنځته کړو، یو تفریحي برخه هم خپرونه کې اضافه کړو او په خپرونه کې راسره نازولي ګلالي ماشومان چې د دوی په ژوند به هم ورسره خبرې کوو، دا چې په څو ټولګیو کې تر څنګ هم دوستانو په دوی به بېلابېلې لوبې هم سرته رسوو. بیا هغه څوک چې ګټونکی و نو هغه ته به جایزه هم ورکوو. خپرونه کې راسره ګلالۍ ماشومه نګار او همدارنګه سیر او د سیر تر څنګ هم محمد یوسف. تاسې ټول ته ښه راغلاست وایم. سهارم بخیر. اول براسه د نگار نه به شروع کنو. نگار صبحت بخیر، خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. صبح شما بخیر و این جانب نگار متعلم هستم پیششم. زنده باشی. یوسف سرد بخیر او ښه راغلاست درته وایم. خیر شي. مننه. سیر تو هم خوش آمدید. البته ښه راغلاست، ته هم پښتون یې، پښتو پوهیږې. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. مسیر متعلم هستم پیششم هستم. زنده باشه. بله، نو دوستانو لومړی به له دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی د کومو لوبو سره مینه لري، کومه لوبه یې خوښ کېږي او په خپلو کورونو کې د خپلو خویندو ورونو ترمنځ کومې لوبې سرته رسوي، په ټولګیو کې آیا داسې چانس درته استادانو یا هم د ښوونځي مشرانو جوړ کړی چې دوی په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې یا په ورځ کې یو ځل دوه ځلې داسې لوبې وکړو؟ نو شایستې په دې موضوعاتو به هم ورسره خبرې کوو. بله، هسې ورسره خبرې کوو. نو همدارنګه له سیر نه به هم پیلوو چې سیر د نومې که نه یوسف نه پیلوو او ورته وایي چې کومه لوبه دې خوښېږي او کومه لوبه ډېری ته لوبوي او پکې راحته یې؟ زما کرکټ خوښېږي. کرکټ ډېر ښه. څنګه نو په ښوونځي کې یا هم کور کې له خپلو ورونو سره یا په کوڅه کې له خپلو ملګرو سره کله د کرکټ کړه؟ هو. ډېر ښه. نو په کرکټ کې د خوښي ده چې بال وکړي او که نه بیټسمن اوسې؟ بیټسمن اوسم. ښه ډېر ښه. نو سیر تو کدام بازی را خوش داری و زیادتر کدام بازی را میکنی؟ فوتبال خوش دارم. امور در خانه هم میکنم. خب بسیار خوب. در مکتب چون تو تیم فوتبال داری؟ نه خیر، در تیم کرکٹ داریم و بازی جورا میکنم تیم فوتبال. انشالله دیگه بخیر تو حتما دیگه داشت اشتراک میکنی. بله. بسیار خوب. نو اوس هم نګار تر از اون نګار ډېره کوچنۍ ده، نو طبعا د نجونو لوبې ډېرې فرق کوي له هلکانو نه. نو له دې نه پوښتنه کوو چې د دې کومه لوبه ډېره خوښېږي؟ نګار کومه لوبه سره مینه لري او ډېره هغه لوبو باندې بوخته یې؟ ما بازی والیبال زیاد خوش دارم. والیبال ډېر ښه. ډېر ښه. نو البته دوستانو دلته موږ سره دوه لوبې به سرته رسوو او یوه خو به دا ده چې دوی درې وړه به هلته ځي او 5 کیلي دي. زه به ټایم ورته ټاکم، کمره مې دا ده، زه به ټایم ورته ټاکم. نو په یوه دقیقه کې که هر چا ډېرې کیلي وخوړلې هماغه به ګټونکی وي. بیا به وروسته له هغه نه نورې خبرو ته هم دوام ورکوو. دویمه لوبه مو څنګه چې تاسې دلته په قاڼۍ وینئ، نو هر یوه چې په یوه دقیقه کې یا هم شپېتو ثانیو کې ډېرې په قاڼۍ یعنې هغه یې وپړسولې، بېرته هغه یې هم به پې پړسوو هم یې پې ماتوو، یعنې پې ترخوو به. نو هر چا چې دا کار زر سرته ورسوه هماغه به ګټونکی وي. تحفې هم راسره ده، جایزې هم راسره دي، دا به هم ورکوو. نو ښایستې خوښه دې ده چې پیل کړو؟ بله، نو اوس هم له کیلو نه یې پیلوو. نو دوی به هماغه کیلې په کوم ټایم چې دوی ته کیلې دوی ته ټاکل کېږي، نو په هغه کیلې وخت ورته ټاکل کېږي او هغه کیلې به سره خوري. بله، نو تاسې به لاړ شئ خپلو ځایونو ته.
بله نو زه به هم دلته ورسره ودرېږم او کله چې ما یو دوه درې درته ویلې تاسې به شروع کوئ او زه دلته دوستانو ټایم ورته ټاکم چې ټایم یې پوره سي. شروع. 1 2 3. نگار آفرین. نگار بیړه وکړه. سیار طرف دوستات سایر نکو کلی ته بخصوصو. آفرین نگار زر زر. زمونږ همکارانو هم ظلم کړی غټې غټې کیلې راوړي دي که چیرې زه شایسته پسې تللې وم نو موږ به ډېرې وړې وړې ورته راوړلې ماشاءالله. بله نگار ماشاءالله زر زر. نه خدا سیار هم ډېر تکړه دی نو بله نو خیر موږ ته مه ګورئ تاسې هم کار کوئ. نو دوستانو تقریبا 11 ثانیې پاتې دي لږ زر زر. نگار آفرین. د یوسف 3 کیلې پاتې دي او د نگار 2 کیلې پاتې دي. نو نگار ډېره بیړه کوي همداراز البته وخت پای ته یوسف هم بیړه کوي. بس همدومره به پرېږدئ بس. اوس به نو البته هغه پوره کیلې به یې هم حسابوو تاسې کولی شئ ټیشو واخلئ. ډېر ښه. نو زه دلته وګورم دوستانو سیار نامخته ډېر په خوراک کې ورو زما بتره. نو سیار څو 15 کیلې وي 15 یوه نیمه کیله یې خوړلې. نو دوستانو یوه نیمه البته دغه نیمه به بیا اندازه کوو چې څومره یې خوړلی. بله ډېر ښه. نو د همدارنګه سیار چې دی 2 کیلې خوړل یوه یې خوړلې ده او نیمه یې هم لږه پاتې ده. نو سیار او نگار ته به راسو ماشاءالله نگار ډېره ښه ده 2 کیلې دوستانو پوره خوړلې دي. حسینې نیمه نوره یې هم خوړلې ده همدارنګه. بله او رابسو یوسف ته. یوسف 2 پوره یې خوړلې دې کمرې ته 2 یې پوره خوړلې او د بل نو لږ کم ده. بله نگار 2 کپه کړي دي یوسف یو کپ کړی که غلطه نشم. نو دلته یوسف ګټلې ده ځکه چې نگار ګټلې ده. نگار یو کپ کړی او همدارنګه یوسف جان 2 کپه کړي دي. تاسو وګورئ دوستانو دغه نیم کپ څنګه حساب کو خو دلته د نگار هم 2 خوړلې دي او یوسف هم 2 خوړلې دي. حسینې دوی د ناهیلې نشي ځکه چې موږ 3 وړو ته هغه ډالۍ لرو نو اوله ډالۍ چې بریالي ته به ډالۍ ورکوو. نو فکر کوم زه نه پوهیم همکارانو چې په انځور کې لیدل دي وایي چې نگار ګټونکې ده او ما شایسته چې هلته یوسف ګټلې ده خو نه پوهېږو چې ځکه چې تل هغه انصاف باید وشي خو بیا هم دلته ډېره ستونزمنه خبر ده. نو تاسو خیر خپلو ځایو ته لاړ سئ د دې حسابي به حتما کوو چې چا ګټلې ده. مونږ به مو هم خپلو ځایو ته راسو. نو یوسف ماشاءالله کیله خو دې ښه په خوند وخوړله خو څنګه په خوراک کې دومره تکړه یې کور کې هم همداسې ښه اشتیا دې ښه ده او که نه مور پلار همیشه ځوروي؟ ښه ده اشتیا مې. نو سیار ډېر خوراک کې سست و نو وجه یې څه وه سیار چطور تو در خوردن تو ماهر نیستی مثل یوسف جان زود نتانستی بخوری؟ امیر رقم هر کس به من میگه تو کم خوراک میمونی امیر رقم باز اما از که از من بهتر لاغر ماندی. خب بازم برات میگم چیه خوب کدام میوه را زیاد خوش داری سیار جان؟ میوه را زیاد کیله خوش دارم. کیله را که خوش داری که کم خوردی. یا اگه کدام میوه را که خوش نداری دیگه وا فکر کنم اگه شب برات مادر جان دقاب انگور بانه تا صبح مامو یک خوشیش نخواد خورده تنستی. نگار هم ډیره تکړه کوم میوه ډیره خوښیږي؟ کیوي. کیوي دوستانو همکاران ته وایي چې بل ځل مو چې داسې لوبه کوله نو د یاد مو نوځي کیوي به راوړو. نو بله لوبه به هم چمتو ده نو دوی به هم چمتو یاستئ چې بله لوبه وکړو؟ هو همداراز بله لوبه داسې ده چې دوی به پوکاڼۍ خپله پړسوي او خپله به یې چوئ. نو هر چا چې ډېرې پوکاڼۍ وچولې یا هم زرې وپړسوله او ویچوله نو هغه به بریالی شي. هماغه پوکاڼۍ اندازې دلته شته چې څو دانې دي؟ پنځه پوکاڼۍ دي دوستانو. بیا به هم ولاړ سو البته زه به در ساعت یو ځل جوړ کړم او همکاران به هم البته موزیک ورته چمتو کړي. تاسو مهرباني خپلو ځایو ته لاړ شئ. تاسو به پوکاڼۍ واخلئ پنځه په هر یوه کې دي. نو
خب وید یو نه پف بکی غش بکی او بیرته بچوی بخانه بطرقه یا نه اول پفش کو باز پس بترخانیش خوب سعی کلان باش کلان پفش که خوب بله نو شخصی زب درتم که چه بخانه چه دلته بیا نه دارسه نه داره بله بیا هم شروع کو یو دو درې شروع نگار آفرین زر بس بیچه ترای من بیچه سیار زر لگید بقاطبه نگار یو نگار بسیار لایق است یوسف هم لایق است تدبیر کنم بله نگار و یوسف بیا هم یو سانتی روان نگار زر نگار وگتله نو تایم هم خلاص نو په ډیرو کمو ثانیو کې البته د شل ثانیې هم پاتې وي او بیا هم دوستانو بدبختانه به وایي چې یو دای دوه دای هم درې نو سیر چرا قصص هستی خب من فکر کردم تنها در خوردن سست باشی تو خود در بازی هم سست هستی خیر نو روحیه نه ضعیفه که واسینه بل زدی که دیشی در بریالی اوسی حتما دیگه کوشش که بعضی بازی را کنی و دوستانو د نگار او د یوسف قابونه تشتی یعنی پنځه واړه البته همین پف کړی همین بیرته وترقولې خو نگار تکړه و عین پف کولو کې وچاودول او دوستانو دا به هم وایي چې د نگار کومې پخوانۍ چې پف کولې هغه نسبتا غټولې به بله نو تاسو به ولاړ شئ خیر دوی ته به کومې ډالۍ چې دي هغه به هم ورکو دلته مهرباني په خپلو جایو کې بله نو دم البته دوستانو په مخکینۍ لوبه کې یوسف بریالی شو ځکه چې همکارانو ویل چې هغه 2 کپه کړې وي او نگار بیا په دویمه لوبه کې خو خیر سیر هم بریالی دی موږ ته بریالی دی چې هلته راغی دومره جرأت یې وکړ او واقعا هم ډېری ماشومان دا جرأت نشي کولی خو دا چې سیر دومره لایقه او موفقه ده خو په دې هیله چې سیر بل ځل چې دیگه دفعه که میآمدی باید برنده شوی وعده میکنی؟ حتما نو حسینه دا هم ډالۍ د نگار ده نگار دا زموږ له خوا نه یوه وړکۍ ډالۍ ده نو ته به په ډېرو قبوله کړې تشکر بله او دا هم د یوسف یوسف جان دا هم سته من خوشحاله اوسه او دا هم د سیر سیر جان ای هم از تو بله دوستان تل مو ویل دی چې راځئ د کورني ماحول نه شروع وکړو او تل خپل ماشومان وهڅوو تل خپل ماشومان ته داسې لوبې جوړې کړو ځکه چې په داسې لوبو کې سره که هغه 15 دقیقې وي که هغه 4 دقیقې وي خو کومه مسکا ښایسته چې د ماشومانو په شونډو یا هم په مخونو ظاهرېږي دغه د دوی په روان باندې ډېره زیاته ګټه کوي ډاکټران تل دغه توصیه کوي چې تل ماشومانو ته د ډېرو کمو امکاناتو نه هڅه وکړي چې بېلابېلو لوبې حتی وخت ورته پیدا کړي چې په ورځ کې یو ځل لوبې ورسره وکړي که چیرې په ورځ کې وخت نه لرئ نو د اونۍ په لړ کې یا هم د اونۍ په وروستۍ ورځ کې کله چې تاسې د دندو نه یعنې په کورونو کې و یو وظیفو ته نه ځئ حتما ماشومان ته مو وقت پیدا کړئ نو نگار میایم پیش تو پیام چی است به دوستایت و چقدر خوش بودی که امروز آمدی اینجا اشتراک کردی من اینجا بسیار خوش بودم و پیام به دوستان همین است که همیشه درس بخوانم و با وطن خود خدمت کنم بله نو اوس هم د یوسف نه پیغام اخلو دا چې دویم نمره بریالی شو مونږ ته نو خپل هغه کوچني ماشومان ته چې اوس مهال ته ګوري لنډ پیام دی اخلو همیشه د درس وایي او همیشه د کامیاب اوسي خوشحاله اوسه سیر جان چی اول باید همراه دوستایت همراه ما شایسته همراه کل همکارای ما تو وعده کنی که بخیر بار دیگه که میایی دیگه هر چیز که به خوردن برات ماندیم خوب دیگه ماهر باشیم باید تمرین کنی چون مادر جان تمیم که بعد از این به سیر هر رقم میوه را بده و سیر جان در غذا خوردن زیاد تشویق کنه به دوستکای چی پیام داری؟ این پیام دارم که همیشه باید درس بخونن و همیشه باید زیاد درس بخونن و همیشه کامیاب شون وقتی که بزرگ شدن به وطن خود خدمت کنن. زنده باشی.
دوستانو بیا هم په خیر راغلی. وروستۍ برخه د تل په شان د مسؤل برخه ده چې ښکلا شیرزاد به له خپل قدرمن میلمه سره تاسو در وړاندې کړي. ښکلا سلامونه او ښایسته سهار دې په خیر. الله ژوندي اوسئ. ستاسو هم سهار په خیر وایي. السلام علیکم درنو لیدونکو، سهار مو په خیر. د نن ورځې د کابل چاپي ورځپاڼې راسره دي. مهمو مطالبو مسایلو ته د تل په څېر له خپل میلمه سره لنډه کتنه لرو. پالنه ورکړې د سیاسي شنونکي محترم سیلاب وزیري ته ستړي مشو. وزیري صاحب سهار مو په خیر. سلامات اوسئ. ژوندي اوسئ. په بل کې به راشو د بي سي ورځپاڼې ته مهم مطلب راواخلو چې د اتلانتیک ورځپاڼې څخه رانقل کړی دی چې امریکا په ښکاره په سیمه کې له روسیې، چین او ایران سره په سیالۍ کې ده. د دې تر څنګ راخیستې دي چې له تېرو 16 کلونو را په دې خوا دغه سیالۍ د نړۍ په مختلفو سیمو کې روانه ده. او که چېرته امریکا د افغانستان له جګړې لاس واخلي نو ښایي ایران د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. وزیري صاحب ستاسو نظر ته به راوګرځو. د امریکا پرله پسې هڅې چې تقریبا 18 کاله دوی په افغانستان کې کوي، د افغانستان د وضعیت د سمون لپاره فکر کوي رښتیا هم هغه رقابتونه چې دوی لري د سیمې هېوادونو سره د هغې د پاللو لپاره دي که نه رښتیا هم دوی غواړي د افغان حکومت سره د سولې په راوستو کې مرسته وکړي؟ سلام او احترام تاسو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون اوریدونکو ته. د امریکا راتګ افغانستان ته تاسو وګورئ چې کله د یو 19 د سپټمبر پیښې په امریکا کې کیږي او امریکا د یو غټ ائتلاف په جوړولو سره افغانستان ته د طالبانو د حکومت د نسکورېدو او د القاعدې او د تروریزم په ځالو پسې دلته افغانستان ته راځي او تر ننه پورې د هغې جګړې دوام جریان لري. امریکا په منطقه کې طبعا بدون د افغانستان څخه د منطقي ګټې او د منطقي هېوادونه هم دوی ته مهم دي. ولې په دې خاطر باندې که یوازې دوی په افغانستان باندې تکیه وکړي نو د افغانستان ګاونډي هېوادونه او د دې منطقي قدرتونه به هیڅ وخت قرار کېنني. هغوی به طبعا مشکل په افغانستان کې جوړوي او بالکل امریکا به دلته ناکامۍ ته مخامخ کوي. مګر خبره اساسي دا ده چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې ثبات راسي، مګر دا ثبات تر څو چې په منطقه کې ثبات را نسي، په منطقه کې یو اصول رامنځته نسي، یو اتفاق یو اتحاد رامنځته نسي، په افغانستان کې ثبات نسي راتللی. د ایران لاسوهنې په افغانستان کې د روسیې او د نورو ګاونډي هېوادونو هغوی د امریکا دلته خپل یو دشمن ګڼي او د امریکا راتګ افغانستان ته یوازې د افغانستان باندې وایي دوی بسنه نه کوي بلکې دوی به په منطقه کې ثبات خراب کړي. نو په دغسې یو حالت کې چې دوه د امریکا په هغه نظر کې ده او منطقي هېوادونه په دې نظر باندې دي، زموږ افغانانو دپاره دا پکار ده چې اوسنی حالت چې کوم دی زموږ دپاره امریکا مهمه ده. په دې خاطر باندې امریکا مهمه ده. تاسو وګورئ چې موږ د اوس د خپل امنیتي ځواکونو د تجهیز دپاره او د هغوی د روزنې دپاره زموږ دپاره نور داسې هېوادونه حاضر نه دي چې زموږ دپاره دومره پیسې راکړي او یا په دې منطقه کې هغه سیاستونه چې غلط سیاستونه دي چې هغوی غواړي افغانستان همیشه د دوی یو لاسپوڅی اوسي، لکه د پاکستان چې خپل استراتیژیک عمق په افغانستان کې ګوري. اوس وزیر صاحب په ټوله کې مهمه خبره دا ده چې رښتیا هم د همدغه سیاستونو د همسایه هېوادونو یا د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لنډولو لپاره دلته حضور لري، د جګړې د له منځه وړلو لپاره حضور لري که نه رښتیا مخکې چې مو تکرار کړله چې آیا رښتیا هم همغه رقابتونه چې د سیمې هېوادونو سره لري د هغې د پاللو لپاره راغلي؟ امریکا طبعا دلته چې راځي دلته به رقابتونه ډېرېږي او دا موږ داسې ولیدله چې دا رقابتونه ډېر سوله، مګر بدون د امریکا څخه هم موږ دلته په افغانستان کې ثبات نسو راوستلی. دغه ګارنټي څوک کوي د افغانانو ته ورکوي چې که امریکا دلته شتون ونه لري نو پاکستان به خپل استراتیژیک عمق چې هغه د انګریزانو د وخت څخه د پاکستان ته پاتې سوی دی هغوی تعقیب نه کړي. ایرانیان دي د افغانستان د اوبو د مارهولو دپاره افغانستان ته مشکلات جوړ نه کړي، جنجالونه دې ورته جوړ نه کړي او دلته د کوچني هغه ډلې ټپلې چې توپک سالاران و، جنګ سالاران و، هغوی د حمایت څخه د لاس واخلي. روسان هم همدغه شکل باندې په افغانستان کې خپل ګټې ګوري. نو په چین هم د افغانستان معدنو ته سترګې پټې کړي دي چې د دې لارې څخه دوی په خپل میلیاردونو ډالر په لاس راوړي. د هند او د پاکستان داخلي مشکل، د عربانو او د ایرانیانو مشکل، یعنی دا ګارنټي افغانانو ته که څوک ورکول سي چې په امریکا دې د افغانستان څخه ووځي او په افغانستان کې د دایمي سوله راځي، دایمي امنیت راځي،
بیا موږ افغانان امریکایانو ته ووایو چې تاسو نور دلته ستاسې شتون ضرور نه دی او ستاسو په شتون په وجه باندې په افغانستان کې اور بلیږي. دا قناعت به افغانان په یو ملي یووالي په راوستلو سره ورکړي. د ستاسو په اند باندې خپله یو مجبوریت دی، د مجبوریت پر اساس دغه وضعیت ته په کتو سره باید دوی واوسیږي. د اوسنۍ وضعیت سره په کتو سره او دغه کم مجبوریتونه چې موږ تاسې لرو چې موږ تاسې ګاونډیان او د منطقي قدرتونه موږ افغانانو ته ښه نیت نه لري، موږ مجبوره یو چې د امریکا سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړو او تر څو پورې چې موږ په خپل نظامي قوت په خپل پښو ودروو، خپل تعلیمي بیس تر هغه د پورې ورسوو چې زموږ سیاسي شعور دې ته ورسیږي چې موږ خپل ګټې معلومې کړو، موږ اوس کولی په منطقه کې او په دننه په افغانستان کې خپل ګټې هغه کړو او بل زموږ قومي تعصبات دا سطح راټیټه سي او یو ملي فکر په افغانستان کې ایجاد سي او په واقعیت د نوې ډیموکراسي چې په افغانستان کې اوس روانه ده دا په واقعیت سره خپل حد ته هغه حد ته ورسیږي چې په افغانیزه سي، یعنې موږ د افغانانو په فکر باندې چې کوم هغسې یو ډیموکراسي ته ورسیږو، بیا موږ هغه وخت کولی سو چې د امریکایانو سره مثلا یا د منطقې د نورو هیوادونو سره په دې نتیجه ورسیږو چې نور ستاسې شتون په افغانستان کې ضرور نه دی. مګر په اوسني شرایطو کې موږ شرایط موږ مجبوره کړي یو، حالاتو موږ مجبوره کړي یو، د ګاونډیانو او د منطقې د قدرتونو مداخلې او د دوی غلط نیتونه موږ مجبوره کړي چې موږ د امریکا سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړو او د امریکا او پیسو سرمایه ته موږ ضرورت لرو. وزیر صاحب که له یوې خوا خپله دا مجبوریت وي چې باید بهرنیان په افغانستان کې اوسیږي، له بلې خوا فکر نه کوئ په لوی لاس باندې خپله همدغه مجبوریت په افغانستان کې د سیمې هیوادونو لپاره دغه مداخلو زمینه برابره کړې، له بلې خوا ورځ تر بلې د ولسوالیو د ولایتونو سقوط یا هم د امنیتي وضعیت خرابېدل هغه څه دي چې خپله د بهرنیانو پورې مستقیما تړاو لري. فکر نه کوئ په لوی لاس باندې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی د بهرنیانو په حضور او په شتون کې په افغانستان کې؟ تاسو وګورئ د افغانستان د لنډ تقریبا د 100 کالو څخه مخکې تر 100 کاله د افغانستان تاریخ ته موږ تاسو چې وګورو کتنه وکړو، تاسو وګورئ چې کله انګریزان دې سیمې ته راغلله، لوی هندوستان ته راغلله، آهسته آهسته دوی راغلله د پښتنو منطقو ته را داخل سوله. په هماغه وخت کې هم دلته په افغانستان کې د ایټالویانو مداخلې جریان درلودی، هغه وخت همدغه قدرتونه و، جرمنیان په هغه وخت کې د هټلر برنامې وي، هغوی دلته مداخلې جریان درلودی، جاپانیانو مداخلې جریان درلودی، د روسانو او د انګریزانو مداخلې او جګړې او استخباراتي ګیمونه دلته په افغانستان کې روان وه. یعنې شرایط اوس تغیر سوي دي. لوبه اوس مثلا هغه وخت جرمني و، روسانو انګریزانو اکثریت لوبه مخته وړله، اوس مثلا امریکایانو دوی مخته دا لوبه مخته وړي. صرف هغه ممالک د قدرت په اساس د وخت زمان چې دوی قدرتو ته رسېدلي دي تغیر سوي دي. لوبه هماغه لوبه ده چې د دې منطقې د جغرافیایي یا استراتیژیک موقعیت چې دی د دې خاورې دې ته دغه هیوادونو ټولو سترګې پټې کړي دي. مګر موږ افغانان څنګه کولی شو چې خپل د استراتیژیک هدف څخه څنګه استفاده کولی شو؟ آیا څوک ډېر ضرورت لري د استراتیژیک موقعیت ته؟ آیا څوک کولی شي زموږ سره په ملي د افغانستان په سوله او امنیت او ثبات او افغانستان په خپلو پښو یو ولاړ افغانستان څوک زموږ سره کومک کولی شي؟ دا زموږ دپاره لازمه ده چې موږ شعوري فکر وکړو، موږ درست فکر وکړو چې موږ هغه کسان ملګري کړو د ځان سره چې د هغوی په وجود کې زموږ ګټې اوسي، نه د هغه کسان سره ملګري سو چې د هغوی په وجود کې زموږ تاوان اوسي. وزیر صاحب په ټوله کې نه یوازې دا چې روسیه بلکې ډیری نور هیوادونه هم دي چې هغه خپله د امریکا د حضور سره په افغانستان کې مخالف دي. فکر نه کوئ دوی به یو وخت ګډ دریځ ونیسي د امریکا پر وړاندې او هغه سیالي او رقابتونه چې دوی په خپل منځ کې لري دغه به باعث شي په ټوله کې قرباني بیا هم افغانان ورکوي، ځکه چې دغه رقابتونو ځای هم افغانستان ټاکل شوی او دلته پالل کېږي. فکر کوئ دغلته د افغان حکومت مسؤلیت څه کېدلی شي د دغه رقابتونو یا هم د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لنډولو لپاره؟ د افغانستان حکومت څو قدمونه اخیستی شي چې په دې لاره موږ د افغانستان حکومت روان دی. یو د دوی د شتون څخه دلته موږ خپل امنیتي ځواکونه په پښو درول دي، زموږ حکومتي ادارې ظرفیت جګول دي، زموږ د تعلیمي سطح د هغو د پاللو هغوی ته د ښه تحصیل زمینې برابرول دي، زموږ سړکونو او د انکشافي پروژې او زیربناو د جوړول دي،
پر ملي وحدت باندې کار دی، د دیموکراسۍ دغه پروسه د انتخاباتو د دې پروسې تقویت دی چې دا موږ بالاخره افغانان ټول ومني چې بله لار نه لرو بلندون د انتخاباتو څخه. یعنی دغه ټولې پروسې زموږ دپاره د حکومت دپاره دغه ضرور دي چې په دې حالاتو کې خپلې دغو پروسو ته دغه پروسې حمایت کړي او د دغو پروسو دوام دپاره. خوشبختانه چې زموږ تقریبا په 15 کالو کې موږ ډېر تغیرات راغلي دي په افغانستان کې. په واقعیت په حکومتي اداراتو کې ظرفیت جګ سوی دی. په واقعیت امنیتي ځواکونه د مخکې نه اوس ډېر په قوت سره روان دي. طبعا جګړې سته، معلومه خبره ده. دلته زموږ د ګاونډي هیوادونو مداخلې، د نړیوالو قدرتونو مداخلې او زموږ غربت، زموږ بېچارګي، زموږ بېتعلیمي، دا باعث د دې سوې ده چې موږ خپل ملک د خپل ګټې ونه پېژنو. مګر زه په دې فکر یم چې که دا حالت دوام وکړي انشاءالله چې امنیت به هم ښه سي او افغانستان به یو دایمي سولې خواته ولاړ سي. په همدې هیله رابه شو بل مهم مطلب ته چې یو شمېر امریکایي رسنیو ویلي دي ښایي ټرمپ افغانستان ته 4000 نور سرتیري ولیږي او اضافي عسکر به د عملیاتو ترهګرۍ ضد جګړې مسؤلیت پر غاړه ولري. وزیر صاحب ستاسو نظر ته راګرځو چې په تېرو ورځو کې هم اوس خواله رسنیو کې پر دې باندې ډېر بحثونه روان دي. ستاسو نظر به هم راواخلو چې اوس د امریکا د نوې ستراتیژۍ برخه تر اوسه پورې اټکل شوې نه دی، هم تایید شوې نه ده چې دغه برخه به موجوده وي. ولې ستراتیژۍ کې تر ډېره پورې دغسې ویل کېږي چې د 4000 سرتیرو شمېر به هم افغانستان ته راشي. فکر کوئ د جګړې مهار په هغه شمېر سرتیرو چې په تېرو کې موجود په افغانستان کې د 1 لک په شاوخوا کې او دغه 4000 چې موجود دي په افغانستان کې او نور هم راځي، فکر کوئ په دې سره د افغانستان د جګړې مهارول ممکن دي؟ د امریکا استراتیژي، هم د استراتیژي تر اوسه پورې چاته معلوم نه دی او په افغانستان کې هم که معلوم اوسي 1 یا 2 کسانو ته په افغانستان کې د امریکا استراتیژي او کوم استراتیژي جوړیږي یا استراتیژي ته تغییر ورکول کیږي هغوی دې په خبر دي. یعنی په ټول افغانستان کې 1 کس یا 2 کسه خبر اوسي په دې مسله باندې. ښه، خو تحلیلونه هر څوک جدا جدا تحلیلونه لري د افغانستان دپاره. د عسکرو ډېرول چې دی زه په دا فکر یم چې دا اصلا د افغانستان د منطقې او د هغه قدرتونه چې په افغانستان کې مداخلې کوي او هغوی د هغو ډلو سره حمایت کوي چې هغوی د نظام په وړاندې وننګوي او د افغانستان د استراتیژیک ملګرو په وړاندې باندې استعمال کړي. زه فکر کوم د هغو دپاره یو اشاره ده که چیرې تاسو خپل دې مداخلو ته او خپل ټیم بازۍ ته او خپل ګروپونه دلته په تقویت کې روان واست، موږ به عسکر ډیر کو او خپل فوج به ډیر کو، امکانات به ډیر کو او بالاخره به موږ آماده یو هغې ته، هغې ورځې ته که چیرې تاسو راسئ جګړې ته، موږ به ستاسې مقابل کې جګړه وکړو. یعنی دا معنا د دې لري چې جګړه به نورم غټه سي او حتی د افغانانو د آهسته آهسته کیدای سي که داسې حالات اوسي د افغانانو د لاسه به دا جګړه ووځي. نو دا صرف هغه ګواښونه دي په نړیواله سطح باندې چې یو بل ته دوی ورکوي. د افغانستان ته طبعا ګټه لري د عسکرو ډېرول دلته موږ ته په دې خاطر موږ به زموږ عسکر به چې په جګړه کې فشار دی باندې فشار به راکم سي په جګړه کې او د دوی کومک به وسي کولی چې د افغانستان حکومت ډېرې سیمې لاسته راوړي. خو وزیر صاحب په ټوله کې اوس د اوسني وضعیت د کابو کولو لپاره یوه لاره چې ډېر افغانان ورته خوشبین دي همدغه ستراتیژي ده د امریکا له لوري. ولې دغه ستراتیژي تر اوسه پورې څنګه چې تاسو یادونه مه کړه خپله تر اوسه پورې د دغه ستراتیژۍ هغه جزئیات هم له چا سره شریک شوي نه دي. فکر نه کوئ د افغان حکومت د نظر په نشتون کې یا د دوی سره د سلا مشورې پرته دغه ستراتیژي جوړیږي دا بیا هم د تیر په څیر یو اړخیزه ستراتیژي نه وي یا د خپله د امریکا پر ګټو به نه راڅرخي؟ دا ما مخکې دې ته اشاره وکړله. دا طبعا دا استراتیژي جوړه سوې ده دا په افغانستان کې شته داسې کسان چې 1-2-3 کسان به وي چې هغوی سره دا مسله شریکه سوې ده. یعنی د ټول افغانستان سره دا مسله نه ده شریکه سوې او دا استراتیژیانې چې جوړیږي مخکې ما دې ته اشاره کړې وه چې یوازې د افغانستان دپاره نه جوړیږي بلکې د منطقې دپاره جوړیږي. په دې اساس د منطقې دپاره جوړیږي که چیرې په افغانستان کې دوی په دې پوهیږي چې یوازې د افغانستان کې سوله په هغه وخت راتلی سي چې په منطقه کې سوله راسي. یعنی که چیرې اوس موږ یو سوله په ایران کې ده یا په پاکستان کې ده یا په ازبکستان په دې مالو کې یو عادي سوله هلته وجود لري مګر ثبات یو سیاسي ثبات وجود نه لري
هر لحظه د دې امکان شته چې دا ملکونه د سقوط وکړي او یو تغییر دی په وجود راسي. پاکستان په همدغسې حالت کې دی، ازبکستان، تاجکستان، ایران په همدغسې حالت کې دی. پس د منطقې د ثبات د ساتلو دپاره او د استراتیژیو د غځولو دپاره او هغه څه اهداف چې په استراتیژي کې ذکر سوي دي، نوشته سوي دي، د هغو د لاسته راوړلو په خاطر باندې استراتیژي یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې د منطقې دپاره جوړې سوي دي او د دې کې به قرباني طبعا اوس د دې استراتیژي قرباني افغانان دي. خو که چېرته رښتیا هم دغه استراتیژي جامع او مکمله بلل کېږي بیا ولې قرباني باید افغانان ورکړي؟ ولې رښتیا هم قرباني افغانان دي؟ موږ دا قرباني په دې خاطر ورکوو چې موږ تر دا اوسه پورې خپل د خاورې قدر په موږ نه دی معلوم سوی. موږ د خپل ولسونو قدر نه پېژنو. موږ د دې جغرافیه په قدر نه یو پوه سوي. موږ اوس هم د پاکستان دپاره جنګیږو، اوس هم د ایران دپاره جنګیږو، اوس هم د منطقې د قدرتونو د هیوادونو دپاره جګړه کوو. که چیرې موږ په دې پوه سو چې خپل د خاورې په قدر پوه سو، د خپل افغانانو د خپل ولسونو په قدر پوه سو، د خپل قوم او د خپل ژبې په قدر پوه سو، زه فکر کوم چې بیا موږ څوک نسي استعمالولی. نن د یو ډېر لږ پیسو په خاطر باندې یا د نورو دغسې سوژو د په د اسلام په وجود کې د اسلام څخه غلطه استفاده په وجود کې د سوژو د استعمال یا د شعارونو د استعمال په استعمال کې موږ استعمالیږو، نو دا زموږ خپله ګناه ده چې موږ خپل قدر، خپل د افغان، د خپل خاورې، د خپل ولس، د خپل قومونو، د خپل ژبې قدر موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو. که چیرې هر وخت زموږ سیاسي شعور دې ته ورسېږي، زه فکر کوم چې موږ به په منطقه کې یو سرلوړی هېواد اوسو او په هغه وخت باندې به په نړیوال هم به زموږ په دوستۍ او په ملګرتیا باندې افتخار وکړي. نن حتی زموږ ډېر نږدې استراتیژیک ملګري په موږ باندې اعتماد نه لري. که یو څو محدود کسان د هغو سره په استراتیژي کې ملګري اوسي، پوه سي، مګر باقي مانده که هغه په نن شرایط خدای نخواسته هغه د بینه ولاړ سي، آیا څوک شته چې دغه استراتیژي، دغه ملګرتیا د دوی سره مخ ته یوسي؟ متاسفانه چې نسته او دوی دا ویره لري که دغه محدود کسان چې د دوی سره په دوستۍ کې په دې استراتیژي کې ملګري دي او روان دي او که دا د صحنې څخه ووتله بیا نو د دوی دغه دومره زحمتونه او د افغانانو ته دومره لاسته راوړنې دا به ټول د خاورې سره خو وزیري صاحب په ټوله کې اوس مهمه خبره دا ده چې استراتیژي هم امریکا جوړه کوي، ولې تر هر څه مهمه ده چې هغه هیوادونه چې ویل کېږي په سیمه ییزه کچه باندې دا استراتیژي ده. په تېرو کې هم فشارونه وارد شوي دي، بار خبرې شوي، ملاقات شوي، ولې بیا هم د افغانستان پر وړاندې د سیمې هیوادونو چې څو غوښتي هغه شوي دي. ستاسو په اند باندې په دغه استراتیژي کې چې کوم موضوع ته ځای ورکړل شوی چې هغه په سیمه ییزه کچه باندې ده، د سیمې هیوادونه به څومره رښتیا هم د دغه استراتیژي پلي کولو ته غاړه کېږدي؟ اوسنی حالت چې دی دوی غاړه نه ایږدي او همدا غاړه نه شول دي چې جګړه روانه ده. بالاخره د فشارونو په اساس باندې انسانان او ولسونه غاړه ایږدي. فشارونه به رواني، فشارونه به واردېږي، د فشارونو په واردولو سره به د وخت په تېرولو سره به بالاخره زه فکر کوم چې دا قناعت حاصل سي چې نور برنامه تغییر خوړلې ده او هوا او شرایط تغییر خوړلی دی. موږ باید نور دې حالاتو ته تسلیم سو. دا به هر څه وخت وښیي. زه بیا هم دا وایم چې متاسفانه چې موږ قربانیان یو. هغه افغانان چې تر دا اوسه پورې د نورو په لمسون باندې خپل خاوره خرابوي، خپل پل خرابوي، خپل مکتب خرابوي، خپل سړکونه خرابوي او خپل تعلیم یافته نسل د بینه وړي، پر هغو باندې موږ غږ کوو چې نور افغان وژنه پرېږدئ، نور د خپل قوم او د خپل ژبې ملګري پرېږدئ. د دې وژل نور تاسو ته کومه ګټه نه لري او حالات تغییر خوړلی دی، شرایط تغییر خوړلی دی. نور خلک ازادي غواړي، خلک ښه ژوند غواړي، خلک په امن او سوله کې ژوند غواړي او د نړۍ د پیشرفته هیوادونو په څنګ کې په سیالۍ کې غواړي ځان وویني. نو دغو کسانو دپاره زموږ دغه پیغام دی چې نور د جګړې څخه لاس واخلئ او په جګړه کې دا وطن نور مه تباه کوو. وزیري صاحب په ټوله کې بار د امریکا څخه دغه غوښتنه شوې چې ګواکې د پاکستان یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په یو ډول نه په یو ډول د وسله والو ډلو ملاتړ کوي په هغوی د فشار راوړي یا هم دوی وهڅوي د افغانستان د سولې بهیر ته، ولې دوی غاړه نه دی ایښي؟ فکر نه کوئ د دې پر ځای چې خپل افغان حکومت دغه هڅه وکړي د سیمې هیوادونو سره چې همسایه هیواد بلل کېږي، که هغه پاکستان وي، روسیه وي، ځینې نور هیوادونه وي، د دې پر ځای چې په امریکا باندې تکیه، فکر نه کوئ دا به ښه لاره وي چې خپل افغان حکومت دغه کار وکړي، څومره رښتیا هم ښه پایله به ولري؟
افغان حکومت خپل ځلې کړي دي. تاسو وګورئ افغان حکومت په ټول د 15-16 کلو کې چې په افغانستان کې حداقل یو نسبي سیاسي ثبات رامنځته سوی دی. افغان حکومت تقریبا 13 ولسمشر 21-22 ځلې پاکستان ته سفر وکړي، ایران ته سفرونه وکړله، د سولې په پاکله باندې د سولې عالي شورا یې جوړه کړله، ډېرې عالي ځلې د سولې دپاره وکړلې. اوسني ولسمشر هم همغه قدم باندې پښه کښېښوله او ویې غوښتله چې پله دغه تجربه دوباره تکرار کړي. پاکستان ته سفرونه وکړله، چین، کویت او عربستان او ډېرې هېوادونو ته اوسني ولسمشر هم د سولې د راوستلو دپاره سفرونه وکړله. خو بالاخره اوسنی حکومت دې نتیجې ته رسېدلی دی چې ګاونډي هېوادونه نه غواړي په افغانستان کې سوله راسي او د دې علت هم دغه دی چې د دوی ګټې په افغانستان په سوله کې دوی خپل ګټې نه ویني. تاسو وګورئ که په چیرې په افغانستان کې سوله راسي، ثبات راسي، پاکستان ویره لري چې د یو قوي افغانستان په وجود کې او هاخوا ته یو قوي هند په وجود کې به دی د سیاسي ثبات د خطر سره مخامخ سي او د نور په منطقه کې به دی د یو قدرت په صفت ونه پیژندل سي. ایران تاسو وګورئ چې څو ورځې مخکې کله چې د بندونو غږ وسو او دا بندونه ورځ په ورځ د اعمار په حالت کې دي جوړیږي، د ایران ولسمشر روحاني په زغرده وویل چې دا زموږ دپاره قابل د قبول نه دي او موږ به پرې نه ږدو چې دا بندونه جوړ سي. یعنی دغسې هغه نور قدرتونه چې هغوی بیا د امریکا سره مشکل لري، هغوی بیا د افغانستان د استراتیژیک ملګرو سره مشکل لري او د افغانستان کې غټې په نظر کې نیولي دي، هغوی بیا بل رقم فکر کوي. نو په دغسې یو شرایطو کې په واقعیت سره د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر دغه مسایل ټول درک کړي دي، د منطقي سیاست هم درک کړی دی او د اسیا سیاست هم درک کړی دی، اروپا او د غربیانو په جمع کې د ټولو سیاست یې درک کړی دی، د دوی ګټې ورته معلومې دي. د افغانستان ولسمشر اقتصادي خودکفایي ته خپل برنامې سوق کړي دي او پر هغو باندې کار شروع کړی دی. دا بالکل که موږ چې خودکفایي اقتصاد مو پیدا کړي دا په یقین سره بیا موږ نه امریکا ته ضرورت لرو، بیا به نه موږ ګاونډي هېوادونو ته ضرورت لرو او نه به د نړیوالو مداخلې ته ضرورت لرو. زموږ د غربت څخه، زموږ د بېچارګۍ څخه، زموږ د بېتعلیمۍ څخه دوی همیشه سوء استفاده کړې ده. ډېره مننه خیر اوسې وزیري صاحب دا چې خپرونې ته راغلی. تشکر. درنو لیدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو له العمل پاتې ورځ مو خوشحاله.